نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. سورة بقرة اول سپارہ 55 نمبر آیات مبارکه. مخکې د 5 انعاماتو بیان تیر شوی بنی اسرائیل باندې د لومبي قسم حالت کې. و اذ نجیناکم لومبي انعام دو چې الله تبارک وتعالى ورته د بنی اسرائیل ته د فرعونیانو نه نجات ورکو. او دویم انعام دا غي ذکر چې تاسو د پاره الله سمندر کې 12 لارې جوړې کړې. د دریم انعام ذکر چې الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام ته سلوی خوشبو وعده وکړه او د سلورم وایذا اتینا موسی الکتاب الله ورته تورات ورکو. او پنځم انعام بیان دو چې دی ظلم کړو د سخی عبادت کړو او داغي باوجود الله داغي توبه قبول کړله. اوس د شپږم انعام بیانېږي. موسی علیہ السلام قوم دا ویلی یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مونږ به تاسو ایمان نه وروړو تاسو په خبره یقین نه کوو څو پورې چې مونږ الله ووینو. نو سورة اعراف کې راځي واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. موسی علیہ السلام د قومنا اویا کسان منتخب کړل د الله سره د ملاقات د پاره چې دی الله سره خبرو کې الله ویني. الته الله خبرو کړي ور سره دی بیا وی چې دا مونږ یقین نه کوو چې دا الله دی. نو د الله تر طرف باغی باندې عذاب پیراغه او دی ټوله مړ شو. بیا د موسی علیہ السلام په دعا باندې الله تبارک وتعالى ټول ژوند کړل. نو په دې آیت مبارکه کې دا هغه انعام ذکر دی چې الله د مرګ نه پس دوباره ژوند درکو. بیا د میدان تیه واقعه ده چې پاغي کې الله تبارک وتعالى د دې د پاره چې د سوري تنظیم کړو نورو او په دغه میدان کې بدیته الله سورې ورکو. او دغه رنګي دویم قسم منو سلوا تیار خوراک الله ورکړو چې اتلس کال دی منو سلوا را تیار خوراک کړی دی. دې ته دا ویلې شو چې تاسو د کلی ته داخليږئ قريه ته. نو بعضی فرمایي چې دا بیت المقدس ته، بعضی فرمایي چې دا اریحا دی. اوس دا د کوم نبی زمانہ و؟ نو د یوشع علیه السلام زمانہ و. دې ته ویل شو چې تاسو دې ته داخليږئ نو د فعلی ادب بم خیال کوئ، د قولی ادب بم خیال کوئ. فعلی ادب دار چې تاسو به سجدي په حالت کې داخليږئ او قولی ادب دار چې په خلی باندې وتا سوې حدتن مسألتنا حدتن زموږ درخواست دی چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. نو دی هغه فعلی ادب هم خیالونه ساتو چې په شاشه روانو او د قولی ادب هم خیالونه ساتو دی به حدتن په ځای ویلي حنتتن. وای زیات کا هغه وخت قلتم چې تاسو ویلی یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هرگز مونږ ایمان نه وروړو پتا باندې حتی نر الله جهرتن تدې چې مونږ وینو الله ښکارا فاخذتكم الصاعقه ونی ولتاسو لرتندر وانتم تنظرون او تاسو قتل ثم بعثناكم بیا مونږ را ژوند کړی تاسو می بعد موتکم پس د مرګ نه لعلکم تشکرون دې ربا تاسو شکر وباسه. په دنیا کې الله تبارک وتعالى به تور نمونه دا خلق چې را ژوند کړل او د ټولي دنیا خلکو ته خودله چې د مرګ نه بعد الله د قشان دوباره خلق را ژوند کوي. د قیامت پورز باندې هم داسې خلق را ژوند کیږي. د آیت مبارکه کې راغلي دي دغه شان چې د دوی مسیباری کې راغلي الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. دغه خلکو چې دغه د تعاون مرض د وجې یا سدبل سبا باندې یا د جهاد نه تختیدو په وجه باندې دغه کسان چې او تختیدل الله ول چې ټول مړ کړل او بیا را ژوند کړل. دغه کوم د مرګ بعد په دنیا کې د دوباره ژوندونو نمونه ده. هغه شان او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. دغه ځکه یا عزیر علیہ السلام یا یو بل یو انسان دغه ذکر دی
چې الله تبارک وتعالى سل کال چې هغه مړ کړ او بیا را ژوندې کړ. دا قرآن کریم مختلف آیاتونه دغه رنګې د اغوا په ذریعې سره مړ چې را ژوندې شو او خپل قاتل د هغې نشاندهي وکړله. ټول آیاتونه مبارکه په دې دلیل دي چې الله تبارک وتعالى د عبرت په طور باندې دا وښودله چې په دنیا کې د مرګ نه دوباره د الله را ژوندي کړله. وظللنا مونږ سورې وکړه علیکم په تاسو باندې الغمامه د وریځې وانزلنا مونږ نازل کړو علیکم په تاسو باندې المن ترنجبین والسلوى او مړزان. من چې دا د پیو نه سپینو او د شاتو نه خواږو او دا د تقریبا دغه پېشمني ټایم کې به دا راتلل او دی به دا ځان راټول کړه هغه به یې خوړل او سلوا مړزان به تیار رالل هغه به یې ځان له چرې رونیول او هغه به یې چرې پاخه کړل حلال به یې کړل پاخه به یې کړل ځان له. کلو تاسو خورئ من طیبات ما رزقناکم پاکیزه د هغه څه نه چې موږ تاسو ته درکړي نه ما ظلمونه دي زموږ نقصان نه دی کړی موږ باندې ظلم نه کوي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. وایز یاد کا هغه وخت قلنا چې موږ ویلو ادخلوا تاسو داخل شئ هذه القريه دی کلی ته جمهور فرمای دا بیت المقدس بعضی حضرات فرمای دا اریحان میکلو فکلوا تاسو خورئ من د دینه حيث شئتم کم ځای چې زړه غواړي رغدن پریمانه ودخلوا الباب سجدا داخل شئ دروازه باندې سجدي په حالت کې وقولوا تاسو حته زموږ مسله سره یا الله زموږ دعا معاف ګناه معاف کی نغفر لكم خطاياكم ما بكم تاسو ګناونه وسنزيد المحسنين او ډیر زیات بکومګه نیکوکارو د پاره. فبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو چې ظلم کړي غیر الذي لا ودا خبر قیل لهم جديده ویل شی وا نو دی دا لفظ بدل کا حته بزیب حنته و تحریف کو تحریف لفظي بعضی زینو کې مفتی شفیع صاحب فرمایي چې هغه کې الفاظ مقصود دي نو الته کې به الفاظ مغه شان نقل کی لکه اذان دی نو په دې کې چې د اذان الفاظ څنګه دي نو اقا اسی الفاظ به نقل کی هغه کې د مفهوم جره هغه صحیح نه دی. اوس که څوک هم داسې ودرېږي په سپیکر هغه وایي هلکه مانځله راشه هلکه مانځله راشه نو مقصودي الفاظ هغه فوت شو لہذا اذان ادا نه شو نو د هغې کې الفاظ مقصود دي. دغه شان مانځه کې سبحانک اللهم وغیره نو دی کې الفاظ مقصود دي دا الفاظ که څوک بدل کې نور الفاظ وای نو دی کې هغه خپل مقصود هغه نه ادا کی او چې کوم ځای کې الفاظ مقصود نه وي یا سمانی کې رد و بدل نه کیږي نو الته کې سړی مفهوم بیانول شي چې دی پلانی سیز دا مفهوم دی خو په دې صرف علما پوهیږي نو د تحریب نزان ساتل پکاري. فبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو چې ظلم کړي غیر الذي علاوه دا خبر قیل لهم چې دی تویل شوی دا فانزلنا مونږ نازل کړه دا بدلول انجام څه شو رجزن طاعون بیماری پیراله لا بما كانوا يفسقون فسبب د جدي فسق کو. وایز استسقى موسی لقومه دا اتم نمبر نعمت بیانېږي په دې باندې وایز یاد کا هغه وخت استسقى چې وبو وخت له موسی علیه السلام لقومه خپل قوم د باره دغه میدان کې چې کله دی تږي شو خوراک د باره خو منو سلوا هغه خور انتظام او اوریز و نو سورې و پې کېده نو چې کله تږي شو نو د الله طرفه دی سوال وکړو موسی علیه السلام لرال او بعضی مفسرین فرمایي جګړه کولی موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام الله ته سوال وکړي چې الله دی لپاره د اوبو تنظیم وکړي الله تبارک وتعالى ورته حکم وکړو اضرب بعصاک الحجر حجر نه مراد یا خاص کانه دی یا جنس پتر دی کانه دی چې ار یو کانه وي هغه وا یا خاص کانه نه دا خاص کانه کوم نو بعض حضرات فرمایي چې دا کانه چې موسی علیه السلام لامبلو کپڑے بیخي وي او هغه کپڑے ته تختولي او موسی علیه السلام فرمایل ثوبی حجر بعض حضرات فرمایي چې موسی علیه السلام سره به خاص تیلې کې یو کانه هغه بچره موسی علیه السلام هغه وه دا غینه بچره او به جاری شوي نو د الله تبارک وتعالى طرفه دا حکم ده الله تبارک وتعالى په دې کانی کې الله را تاثیر کې خود په مغناطیس کې چا کشش هغه تاثیر یې خیره الله بګي خیر نو چې الله په مغناطیس کې دا اثر خودلې شي چې هغه بل سیزان ترا کوي په کانی کې دا اثر خودلې شي چې الله دا غینه به جاری کې لہذا دا د موسی علیه السلام معجزه وا د معجزاتونه انکار دا د عقل په بنیاد باندې دا صحیح نه دی دا غلط کار دی گمراهی ده. استسقا معنا طلب آب او حقیقت د دې دعا غوښتل الله د وړاندې جړل او الله ته
د اوبو د قلت د لرې کول لپاره یو تدبیر یو چې دی هغه استغفار هم دی. انسان الله وړاندې خپل استغفار وکړي، نو لہذا دی کې دی استسقا کړې وه. فانفجرت روانې شوې منو د هغې نه 12 عینه 12 چینې. نو دا دې خلکو کې غلامي ډېره زیاته وه، د دې په وجه باندې حسدونه او بغضونه وبکې جدا جدا لارې وې ورله. قد علم كل اناس هرې قبیلې معلوم کړو مشربهم د اوبو څښلو ځای، کلو مونږ ورته ویلې خورئ، واشربوا وڅښئ من رزق الله د الله رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مه ګرځئ تاسو په ځمکه کې فساد کوونکي، ځمکه کې فساد مه کوئ. وإذ قلتم یا موسی، دا نقمت ثانویه د دویم عذاب بیان دی. مونږ تاسو ویل یا موسی علیه السلام لن نصبر علی طعام واحد، یو قسم خوراک باندې مونږ صبر نشو کولی. بنی اسرائیلو کې د غلامۍ په وجه باندې ډېرې بیماریانې او کمزوریانې هغه پیدا شوي. علامه اقبال صاحب څه فرمایي؟ هغه فرمایي وی غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامۍ کې د قومونو ضمیرونه چې دی دا بدلیږي. نو دی د غلامۍ په وجه باندې دغه ښایسته ښکلی نعمت هغې نه محرومه کېدل او سوال کوي چې یاره تلکاریم پکار دا، بادرنګ هم پکار دی، غنم پکار دی، مسور دال پکار دی، پیاز پکار دی، هغه سیزونه پرېږدي او دا سیزونه غواړي. نو موسی علیه السلام ته فرمایل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، بدله کې هغه سیز غواړي چې هغه کمزوری دی او بهترین سیز هغه پرېږدي. د فضیلت په لحاظ سره بهترین سیزونه کم دي. د فضیلت په لحاظ سره بهترین خوراک او بهترین سیز چې دی هغه د جهاد فی سبیل الله دی. بیا د هغې نه بعد د تجارت چې کم مال دولت دی په دویمه درجه کې هغه دی، او په دریمه درجه کې بیا د زمیندارۍ کم سیزونه یې کیتی باړي، او څلورمه درجه کې بیا د کارخانې وغیره د مراتب په اعتبار سره دی، فضیلت په اعتبار سره. وإذ قلتم، تاسو هغه یاد کې هغه چې تاسو ویل یا موسی علیه السلام لن نصبر علی طعام واحد، هرگز موږ صبر نشو کولی په یو قسم خوراک باندې. فدع لنا ربک، او غواړه موږ دپاره خپل رب نه، یخرج لنا چې روباسي موږ دپاره مما هغه څه نه تنبت الارض چې ځمکه ټوکوي، من بقلها تلکاریانې، وقصائها بادرنګ، وفومها غنم، وعدسها مسور دال، او بصلها او پیاز، دا قسمه سیزونه غواړي او تیار خوراک پرېږدي. قال موسی علیه السلام ورته ویلي اتستبدلون الذي، آیا هغه څیز بدله کې غواړئ هو ادنه چې هغه کمزوری، بالذي په مقابله د هغه څیز هو خیر چې بهترین دی. نو لهذا مطالبه به مقبوله شي. اهبطوا مصرا، کوشئ ښار ته، فإن لکم ما سألتم، تاسو دپاره شته څه چې تاسو غواړئ، لهذا تاسو کوشئ. وضربت علیهم الذلة، والی شو په دې باندې ذلت، والمسکنة او فقیری، دا به همیشه پست او ذلیله قومي او غریبانان به وي د نورو خلکو په نظر کې. دا د الله طرفه په دې باندې دغه دنیوي انجام هغه ذکر شو. وباءوا بغضب من الله، او دا اخروي انجام دی چې د الله په غضب کې راګیر شو. دا ولی دی کې یو څو ګناهونه، ذالک دا په سبب د دې د ذلت او رسوایي، دا د الله د نافرمانی په وجه باندې، د آیاتونو د انکار په وجه باندې، چې کله د الله نافرمانی څوک کوي، د آیاتونو انکار کوي، نو په هغه باندې لعنت راځي. په ابلیس باندې لعنت دی، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، کافرانو باندې د الله لعنت دی، اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. او دا خلک هم چې د لعنت ذریعہ ګرځي. ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله، دا په دې وجه دی انکار کو د الله د آیاتونو نه. ويقتلون النبیین، قتل کول به پیغمبران بغیر حق، بنا حقا، ناحقا انبیاء کرام دی قتل کول. 300 انبیاء کرام په یو ورځ کې دی شهیدان کړي. ويقتلون النبیین بغیر حق. مسند احمد کی حدیث مبارک دی چې ټول نه سخت عذاب به هغه کس ته چې چا نبی قتل کړي یا څوک چې د نبی په لاس قتل شوی وي، لکه امیہ ابن خلب، هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیزه باندې والو، نو سخت خطرناک عذاب امیہ ابن خلب وغیرہ دې کسانو ته. او د ذلت او د رسوایی بل درې موجه نافرمانی ده، دا غي بیان امرضی. ذالک دا بما عصوا، په سبب د دې چې دی نافرمانی کوله، نو دا نافرمانی دی کې وا، نو دی دا غي ګناه په وجه باندې د انبیو قتل وکړو او د آیاتونو انکار وکړو. یو ګناه انسان بل ګناه ته راکاږي، لہذا د هرې ګناه نه ځان ساتل پکاري، خصوصا د دروغ نه ځان ساتل پکاري. د لومبي نوع
تتمه او اخیری چې کوم ځای دی هغه بیانې ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي والذین هادوا کسان چې يهوديان دي ونصارا او عیسایان دي والصابئین او صابیان دي دا ټول که يهودیت دین والدي که عیسایان دي که صابیان دي چام چې من امن بالله ایمان وروړو په الله باندې والیوم الاخر پورز د اخرت باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکړه دا دوه سيزونه دي عقیده او عمل مسنون دا دواړه سيزونه وکړل فلهم اجر عند ربهم دي د پاره به اجري پنيز د رب د دي دا سیده لکه گویا کی سوره حجرات کې الله فرمای انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله مؤمنان هغه کسان دي چې په الله او په رسول ایمان وروړي دي نو دلته کې د ایمان هغه کسان چې ایمان وروړي دي او هغه کسان نو دلته یو ځل ایمان ذکر وشو دوباره ولي وي چې ایمان وروړي دي نو دا یو ځل ایمان اجمالی او د بل تفصیلی یا بعض حضرات فرمای چې د ایمان والو د بار من امن بالله په ایمان باندې استقامت سره کله کودرېدل فلا هم اجر عند ربهم دي لپاره به اجر بنز رب د دی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به ير بدی باندې نه بدی غم جنوي